د ختم نبوت عقیده د ضرورت دین سره تعلق ساتي. دویم نمبر محترمو عقیده څه ته ویل کېږي؟ عقیده د عقدې نه ده. عقده غوټې ته ویل شي. تاسو به کتلی وي موږ دنیا کې څه څیز کلکو مضبوطو هغې ته غوټه ورکوو. دغسې څه خبرې دغسې وي چې په زړه کې هغه کلکول غواړي، مضبوطول غواړي، هغې ته غوټه ورکول غواړي. که انسان باندې هر قسمه حالات راشي، مشکلات راشي، ناموافق حالات راشي، حتی چې بدن ټوکړې ټوکړې شي، خو د عقیدې دغه غوټه کلاو نشي، په دغه خبره کې کمزوري را نشي، په دغه کې نرمي را نشي، په دغه کې سستی را نشي. د دې وجې نه محترمو دې ته عقیده ویل کېږي. او زمونږ اصولیین تعریف کوي یقین راسخ لا یزول بتشکیک المشکک. عقیده هغه مضبوط او پوخ یقین ته ویل کېږي چې هغه شک کوون، شک اچون کې په شک سره زایل نشي. یو څوک تا ته د عقیدې په حوالې سره شکوک دراچي، شبهات دراچي، نو عقیدې په استحکام کې به هغې کې فرق نه راولي، هغې کې به تزلزل نه راولي. که یو څوک تا باندې اشکال وکړي، هغه اشکال له تا د عقیدې سره تعلق ساتي او ستا د عقیدې په حوالې سره ته ګډوډ شوې، د دې مطلب دا ده چې دا خبره د عقیدې درجې ته لا نه ده رسېدلې. د دې وجې نه محترمو نن سبا یاد ساتئ د فساد او د فتنې په دغه دور کې حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي صاحب نور الله عمر قد ولیکلي دي. یو سړی غواړي په دې فساد په دور کې زما د ایمان حفاظت وشي. مولانا تانوي صاحب نور الله عمر قد 15 خبرې لیکلي، هغې 2 خبرې دا لیکلي دي. بیا پکار ده چې د هر چا کتاب مونږ ونه ګورو. دویم نمبر پکار ده چې د هر چا بیان درس مونږ وانه ورو، تر څو چې دا نه معلومه کړي د کتاب لیکونکی څوک دی، د دا عقیده څه ده، د ده نظریه څه ده، د ده مشرب څه دی، د تعلق د چا سره ساتي. د درس بیانونکی د قرآن درس کوي، د حدیثو درس کوي. اول دا معلومات وکړه د درس کوونکی د دا عقیده څه ده، نظریه څه ده، مسلک مشرب څه دی. تر څو چې دا نه معلومه کړي تر هغه وخته پورې که د قرآن تفسیر لیکلی دی دا مه ګورو.